السلام علیکم. یو لطیفه ډیره مشهوره ده. وایي د امریکې صدر یو پیره فیصله وکړه چې د وایټ هاوس له رنګ ورکو. نو مختلف ملکونو نه خلک راوغوښته. چاینیز چې راله هغوی نه تپوس وکړو چې ته به دا ټیکه په سوالې. هغه وایي زه په 3 میلیونه. بیا یې د یورپ ماهر راوغوښتو. هغه وایي ته به یې په سوالې. هغه وایي زه به یې په 7 میلیونه الم. بیا یې پاکستاني ټیکهدار راوغوښتو. هغه وایي ته به یې په سوالې. هغه وی جی زه به په 10 میلیونه د وایټ هاوس له رنګ وکړم. پریزیدنټ چې دی د امریکې هغه د چاینیز نه تپوس وکړو چې ته به په 3 میلیونه څنګه کې. هغه وی جی 1 میلیون به رنګ شي، 1 میلیون به د لیبر تنخواګان شي او 1 میلیون به ماته ګټه پاتې شي. بیا یورپ والا راوغوښتو. هغه وی جی 2 میلیون به رنګ شي، 3 میلیونه به په لیبر خرچ شي او 2 میلیونه به ماته پاتې شي. بیا پاکستاني راوغوښتو چې ته به په 10 میلیونه څنګه کې. هغه وی جی 4 میلیونه به ستا شي، 3 میلیونه به زما شي او 3 میلیونه به چاینیز له ورکو او به وایټ هاوس رنګ کړي. لطیفه دا خو زموږ په دې حالاتو او ټیکهدارۍ نظام باندې بالکل فټ ده. کیدای شي تاسو هم دغسې ګڼئ، نو سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.